ته وایې چې د ضلع کرم که موږ حالات وګورو نن سبا چې کوم حالات دي ډېر نازک دي، مطلب ډېر خراب طرف ته روان دي. آیا د دې چې کوم دی څه داسې وجوهات کیدای شي او په دې باندې کول څه پکار دي چې په ضلع کرم کې چې کوم دی امن برقرار شي، مطلب چې دره غوندې امن خراب شي بیا چې کوم دی سیګنل کټ شي، مطلب لکه ډېر ستونزو سره دا خلک مخامخ شي، دې دپاره داسې څه ګام پورته کول پکار دي او څه پروسیجر دي؟ مهنت ګل او دې دپاره مو باقاعده یو ګراوند جوړ هم کړی او مو د خدای شکر مو ډېر نږدې سره د کورمې ځنه تنازع دي چې دا حل ولري. موږ خپل کورمې ولته د تنازعاتو نه تښتېدل دا د دغې خبرې حل نه دی. د تنازعاتو دپاره جګړو کول دا د دې حل نه دی. ځمکې تنازع دی دې باندې که موږ مړي وکړو دا هم د دې حل نه دی. که لیارې ونیسو او که لیاره کې خلک ولو، که سکولونو کې خلک ولو، که استادان ولو، که علما ولو، که مشران ولو، که هر یوه دا حربه مو استعمال کړو دا د دغو خبرو حل نه دی. تنازع نه تښتېدل که حکومت کوي دا هم د دې حل نه دی او که پرې کوي هم دا د حل نه دی. موږ دا یو سره د خلک په کینې د دغو تنازع حل ولري او د دغو تنازع څه موجوده صورت کې موږ ګورو هغه مو یو حل لیدلی وي سره د خلک دواړه پرې کین راشي، حکومت نه وغواړي، حکومت ته کیني، که هغه د درنې په صورت کې، که هغه د احتجاج په صورت کې، څو حکومت باندې پرشر راشي چې مو دا تنازع دي، تو سره عدالت دی، تو سره پولیس دی، تو سره ایپس دی، تو سره فوج دی، تو سره مطلب د انتظامیه دی، تو سره ریوینیو ریکارډ دی، تو سره هر څه شته دی. چا چې څه حق یې هغو ته حق ورکوي، چا چې حق نشته دی هغه ته وایي چې تو حق نشته، کوم څه ظالم یي کوم څه مظلوم یي دواړه طریق ته ته حکومت یې ته دغو فیصله وکړه. او دې دپاره مو یو کوشش محنت کړی هم مو ډېرو مشرانو سره میلاو شو او په دې باندې مو یو مطلب دا د یو پروګرام راون کړی بسیاره نزګیر وخت کې به مو دا څومره هم خلک چې د کورمې نه لوړ دي او خلکو سره هم څه کوم خلک دلته دي هغو سره هم چا چې د چا سره حق په کور مو په حکومت باندې پرېشرولو څه حکومت دغو خلکو دپاره یوه لاره وباسي. حکومت اوس ځنه تنازع که حل وي هغه حل نه وي، ایسته دي نه فساد جوړېږي. هر لړۍ کورمې کې فساد دی. که یوه تنازع ته په دې واجب باندې نه حل کوې سره که دا مو حل کړو کېدای شي د یو فریق زیات شي د بل فریق کم شي، نو که د کم والا سبب فساد جوړوي نو دا خو به یو عرضه کېږي. نو مو دا یو څه ډېر غلطیانې د حکومت هم دي خو ډېر غلطیانې د فریقین هم دي، څه دا خبرې حل نه لري. پټان صاحب که موږ فکر وکړو د سوشل میډیا د لارې چې کوم دی تاسو پسې داسې بیډ کامنټس یا دین علاوه چې کوم دی پوسټ دا تاسو پسې کېږي چې تاسو کوم فریقین سره مطلب میلاو شي نو د بل فریقینو چې کوم دی دا تاسو پسې لکه داسې نزیبا لفظونه استعمال کړي. په دې باندې که موږ فکر وکړو هر سړی په خپلو ځان پسې په بد ویلو باندې مطلب خفه کېږي، نو زه حیران یم چې تاسو څه احساسات وي؟ اول محنت ګل باید تو نه زه پښتانه کوم، زه شوق یم د کورمېوالې بس به حیثیت کورمېوال زه به د چا جنازې ته هم ځم، زه به چا خوشحالي خدي ته هم ځم، زه به مشرانو سره هم ملاقات کوم، زه به د کشرانو سره هم ملاقات به حیثیت کورمېوال یا پښتون ایمو روایات دي. او بل دا مو چا سره ناستی دا د دې دپاره ښه نه دی سره مو به یو سړي ته یو سره ته فساد وکړه، مو چا سره ناستی د دې دپاره هم نه دی چې وروره ته لږه لهجه سخته کړه. مو که کوم هم مشر سره کینو هغه سره مو سره روزګار خبره نه وي چې مو سره څه روزګار شریک یا هغه سره مو څه دنیوي لیول باندې کاري. خو مو څه کوم هم مشر سره کینو که د منشیاتو په باره کې کینو، که د کورمې د امن په باره کې کینو، که د کورمې د خیرخواهي په باره کې کینو، هغه سره دا خبره کوو سره تاسو لهجې نرمې کوو. یو مشر که یوه لهجه سخته وي بل مشر ته وایي سره ته ورته لهجه نرمه کړه، که بل سخته وي د بل ته وایي ته نرمه کړه. کورمه چې څومره ړنګه دی د لهجو د وجې نه ړنګه دی، د سختو لهجو د هر سړي سره ناستی مو د خپل مفاد دپاره نه د کورمې دپاره وي. او دا چا حق شته یا نه چې ما ته یو سړی وایي سره ته دغسه مه کنه، دا د یو فریق هم حق نه جوړېږي چې ما ته ته دغسه مه کنه دغسه کنه. دا زما ژوند دی، زه به هر چا سره ناستی کوم. خو زما ناستی خدای ته هم معلوم دی او ما ته هم معلوم دی سره زه خلکو سره ناستی څه کوم. باقي خلک شته دي زیاړې هم کوي، کنځل هم کوي، فتوی هم لګوي او کله کله څه نزیبه الفاظ هم استعمال کوي. زه خفه کېږم خو به هر حال په دې خبرې ځان تسلي کوم سره کېدای شي دغه کس ته زما حوالې سره څه غلط فهمي یا دا کس ما پېژندي نه، یو کېدای شي دغه کس ته د حالاتو وجه نه څه مشکله جوړه شوې چې دوی وجه دا خبره کوي. به هر حال په هرې خبرې باندې خپل زړه ته تسلي ورکوم او خلکو نه ځان خفګان ته نه اچوم.